یاروره چې ډاکټر صاحب سما هم تک یو بچی دی، خدای مې اسره دی او تاسو مې اسره یې. سما دی بچی له ښه دارو ورکه. خورې غم مه کوه، خدای به یې روغ کړي. ما په ښه شان وکته، د مریض د بچ کېدو امید شته، خو بدپرهیزۍ ته یې مه پرېږدئ. بغیر د وران کړو پیو نه او د وربشو د اوبو نه چې نور هیڅ ور نه کړی ګورې. ډېره ښه ده وروره، ډېر پال پرهیز به کوي، خو ته دی لږ په ښه شان ته وګوره چې د ده د دښمنانو څه مرض دی. خورکې وار مه خطا کوه، خدای به خیر کړي. د ده میادي تبه ده، زه دارو ورکوم. د 3 ګنټې پس یوه نښه ورکوئ، خو د پال پرهیز به ډېر خیال ساتئ. مریض دې په کټ کې په آرام لاس وي. ډېر کینی پاسي دی نه، دا د کولمو بیماری ده. بدپرهیزي ورته ډک ټوپک دی او کېناستل پاسېدل هم په دې تبه کې نه وي ښه. خدای دې ځواني نصیب کروله. زما د سپېرې بغیر د دې یو بچوړي نه نور څوک نشته. مال حال مې ډېر دی، خدای مکه که داسې شي نو زه به په دنیا اور ولګوم، دنیا به څه کم. خدای دې زما دا بچوړي روغ کړي. رښتیا ډاکټر صاحب لږې په دې دوربینه وګوره که نه ښه. خورې وسواس مه کوه، ما په ښه شان وکته. کتل دی نه چې دوربین مې ورته په سینه کېښود. ته ورله دارو ورکه، خدای به خیر کړي. وروره زه خو مور یم که نه، زړه مې خوږېږي. هغه فوجي ډاکټر خو په تندي هم بیمار ته دوربین لګوي، ته هم ورته په تندي دوربین ولګوه که نه چې په ښه شانې حال معلوم شي. یاره خو عجیبه بختوره ښځه یې. دا واخله، په تندي مې ورته دوربین ولګولو، بس اوس دې هم زړه په کلار شو که نه. دارو ورته ورکوه او د پال پرهیز یې خیال ساته، خدای به دې زوی روغ جوړ کړي. ښه ده نو زه اوس ځم. پوی وروره خدای در سره ښه شه. ها دا دې فیس ډاکټر صاحب. مهرباني. ابه زاړه دارو نه خورم، د ډاکټر دارو تراخه وي. نه 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 زه دارو نه خورم. ما د ژارو قربان وی بچیا تراخه پشه دي، تو وګوره لکه د شربت خواږه دي. دا ما ورته نه وی چې بچی له مې خواږه دارو جوړ کا. جاړه مه کنه، دارو خوره چې خدای دې د خیره سره روغ موټ کی. یا به زه وږې یم، ما ته ښوروا او ډوډۍ. بچیا ډاکټر صاحب وایي چې ډوډۍ درله نه ده ښه کنه، چې خدای دې روغ کړي نو بیا به درله غټ چرګه لال کم او ډېره ډېره ښوروا به یو ګوټې. اوس یو ګوټ پې وڅکه چې دا زړه دې ونیسي. نسکه نسکه زه پی نسکه، زه پی نسکه، پیسه بلاوي. آغا د ګلبانو ترور راله، اوس بدل نظر مات کی خدای به دې جک جوړ کی. ګلبانو ترور راځه راځه، ډاکټر صاحب تللی دی. خانم جان خور هلک څنګه دی؟ ډاکټر څه وایي؟ یا خورې څه به وي، تا خدای اسرې ته پروت دی. نو زمونږ دومره قسمت چرته دی چې یو ځل راکې څوک پریوزي نو بیا به اوچت شي. یا خدایا خلک څنګه بختوري بې وټه بې نقصانه روغ شي. خورې زما که منې، خو هلک د ډاکټرانو په ګرمو دارو مه سیزه. دا نور هیڅ هم نه دي، سره مخه ده سره مخه. او د خلکو نظر هم دی، د خلکو نظر کاڼي چي هلک د نظره شوی دی. ډاکټران خو سړی خواري، بوتلو یې د اوبو نه ډکې کړې وي او خلکو ته یې وراړئ. اډو پاک ماشوم د ډاکټرانو په دارو مه وژنه. ګلبانو ترور
سما په خپله د ډاکټر په دارو باندې زړه نه خیږي. ګرم دی، ګرم سور اور دی. ویم چې د برکلي حکیم صاحب مې ورله راوستی، ډېر خلاصې یادېږي. ګورې که زما د بچوړي د ژوند وربشه وي او خدای د هغه په دارو روغ کړي. خورې دا خبره مې خوښه ده. د برکلي د حکیم صاحب په دارو د ټولو خلکو ښېګڼه کېږي. هغه ورته کام ناکام راوله، خو ګوره شیخ بابر بابا ته یې ولې نه بوځې؟ په نیکۍ دې رامدد شي. خورې د تبو ذمه یې اخیستې ده. قربانې شم د نامې نه، دا مې د هر څه نه خوښه ده. اوس په حکیم صاحب پسې سړی لیږم، د جمعې پر ورځ به یې که خیري شیخ بابر بابا ته بوځم. یخانه ګلاب دینا ولې ترورو؟ شابه ګل مې په دو لاړ شه او د برکلي حکیم صاحب راوله. ډېره ښه ده ترورو، ویم دا دې لاړم او دا دې اوس یې د سترګو په رپ کې راولم. ښه د شیخ بابر بابا په نیکۍ دې رامدد شي. خورې ډېر برکت یې دی چې هلته یو ځل څوک لاړ شي د پلوسۍ نه اومړې تار ته وکي او بیا په شو نه ګوري او کور ته را روان شي. نو خورې چې تر کوره را رسي د خدای ته به شلولي وي. او کنه خورې ته خدای نازولی دی. یا بابا ته په نیکۍ رامدد شي. بابا که ته خدای ته سوال وکړي چې زما بچوړي د رز نه روغ شي. یا به زه وږی یم، ماله ډوډۍ. خورې هلک ډوډۍ غواړي، ډوډۍ ورکه کنه، د لوږې نه یې ولې وجنې؟ یا خورې ماشوم دی، سهار راسي ډوډۍ پسې زړه پړک کوچاودو، خو ډاکټر وایي چې د کولمو مرض دی، بغیر د پیو نه بله بل څه مه ورکوه، خدای مکه نقصاني به شي. بس که خورې د ډاکټرانو هم ویتې ډېرې وي. دا اوس شان دی چې پاک ماشوم ډوډۍ غواړي او تا پې خوراک حرام کړی دی. آخر ژوندی بنیادم دی، مار خو نه دی چې په خاورو پایي. یا خورې څه وکړمه؟ ډاکټر وایي چې پال پرهیز د نه مات نه کي. زما دې توبه وي، آخره زمانه شوه، اوس خبرې نورې شوې. زه خو دغه شان یشېدلې تبې نیولې وم، سور مرچکې مې په غوړو کې سور کو او ډوډۍ سره مې وخوړه، ورپسې مې ګرمه ګرمه حلوا مې وخوړه. خدای مې په ټکي تبه وشلوله. اوس ډاکټران د خپلو پیسو دپاره هر څه هر څه وایي. یا به ماله ډوډۍ او حلوا زاړو پینس کم. خورې رښتیا دې ووی، اوس هر څه بلبل شول. پخوا خو یا تبه بریښونه وو، یا لویه تبه وه او یا شیبره تبه وه، د نور څه نوم مو نه و اورېدلی. اوس ډاکټران وایي دا میادي تبه ده، دا د کولمو مرض دی، تا د ورکوټو چینجونه ولاړېږي. څه خبر یو؟ خدای ته به معلومې نو. یا خورې اړو د ډاکټرانو په خبرو پسې مزه. دا اوس خبره ده چې مرض د چینجو نه ولاړېږي. د دوران شاه د دښمن په کولمو کې د چینجي وشي، د ډاکټرانو په کولمو کې د چینجي وشي. پردي روړي وي، د چا زړه پې نه سوځي. ګنې داسې به یې نه وي چې د هلک په کولمو کې الله مکړه چینجي شوي دي. هغه د ګلاب دین راغی. ګلاب دینه بچي حکیم صاحب راغی او ترور راغی. کو د کور مالت څه زنانه وي نو ورته وایي چې په ډډه شي. هیڅوک نشته، حکیم صاحب ته وایي چې راځي. ډېره ښه ده حکیم صاحب، راځئ تاسو. اوهو مریض مبارک چولې دی. دا خو مو ښه نه دي کړي. باد هم لګي په داسې حالت کې چې خوله راشي نو د قوسر یاروي. حکیم صاحب څه خبر یو؟ ډاکټر صاحب وی چې نور او هوا ورته ښه دي، ګنې مو خو 2 ورځې په کوټه کې دننه وساتلو. ښه لکه تا مریض ډاکټر هم کتلی دی؟ ها او نن سهار اړو راغلی و. څه دارو یې هم ورکړي دي؟ او دارو یې ورکړي دي، خو موږ ورکړي نه دي. خلک وایي چې د ډاکټرانو دوایانې ګرمې وي، سره مخه راپارئ او د ده د وړوکوالي نه سره مخه میراث عمل ده.
او کی دیشی چې د مزاج هم مخالف وي. ته بچیا دا لاس تیرا کا چې نبض دی وګورم. زاړه دارو نخرم. نه بچیا نه، زه دارو نظر کوم، تش نبض دی ګورم. نبض ای شاباسي، ته لږ شانتې دا ژبه دی وښیه. دغسې را بهرې کا. پوی شم سترګې دې هم زیړې دي. بس ورسېدم. حکیم صاحب چې دا څه مرض دی ها؟ ته پې پوه شوې؟ خورکې دا ټوله د ګرمۍ وجه ده، د ګرمۍ. وی رورا، ما هم وی چې دی به ګرمۍ وهلې وي. ګرمي خو د ده په وجود کې د وړوکوالي نه ډېره ده. ته ګرمي مې راته شه، ګرمۍ خو رانه بچوړی وخوړو. خیر دی خورکې، هیڅ باک نشته. زه به ورله یخ دارو ورکم. یخو داسې یخ چې د مریض کلمې او سږي به یخ کی. دا ټول کسو د ګرمۍ دی. یو بوتل به ورته ښه اعلی شربت راولیږم او یوه ډکره نیمه د سیو مربا. تا سره د خدای خو وکړي. هیڅ فکر مه کوه، که خدای ته منظور وي بلکل به دې زوی روغ شي. شربت ډېر ښه څیز دی. دا به د ماشوم کلمې یخې کي او د سیو مربا خو عجیبه څیز دی. هم خورما هم ثواب. ښه ده، رښتیا دی حکیم صاحب؟ او کنه خورکې، سیو خو جنتي میوه ده کنه. حکیم صاحب د ډاکټرانو په دارو باندې کلمې نه سیزم. ستا لاس ته ورپورې خدای بختور کی، ته ورته دارو ورکا. که زما بچوړې خدای روغ کی نو پټکې دې را باندې د مورانو نه به دې خوله ډکه کم. وار مخطا کوه خورکې، هر څه خدای کوي. خدای به خیر کی. خیر ښه ده، زه اوس ځم چې ورته دارو راولیږم. خدای در سره ښه وکړه حکیم صاحب. په مخه دې ښه. ګلاب دینه بچې، دې حکیم صاحب سره لږ د دې کوڅې پورې وروځه. ډېره ښه ده ترورو. خورې حکیم صاحب لاړو؟ او خورې لاړو. سی ووې؟ یا خورې نور به یې څه وي، خو ویې چې دارو به وله راولیږم. خورې تا حکیم صاحب خبره مې زړه ته پرېوته. ویې د هلک کلمو کې ګرمي ده، یخ دارو به ورکم، خدای به یې ښه کي. او کنه خورې ما درته نه وي حکیم صاحب به پې پوه شي. د دې حکیم صاحب ډېر بختور لاس دی. مړی یې په دارو خدای پاک روغ کړي دي. مړی بس چې چاته ورشي خدای یې روغ کړي. خورې د نیټې خبرې نورې دي. د ګور شپه په کور کیږي نه، خو د جون اوربشه دی خدای ډېره کی. خدای دې دغه بانه کی. خدای دې ډېر ډېر جون ورکي. خدای دې ځواني نصیب کی زما د بچی سره. آمین. بدرنګه مشي خورې، خو زما د بد نصیبې دومره نصیبونه چرته دي. خدای دې د خپلو بچو په خوږو مړه کړه. خدای درته غم ومخایه. هغه د خورې ملا صاحب راغلو. خانم جان خور، د مریض څه حال دی؟ څه ښېګړی نه ده شوی؟ ملا صاحب ته خدای سره ته پروت دی نو د دنیا ګې بات پې لګي. یو تبې نیولې دی او لکه د کټوۍ شپه ورځ ریشېږي. الله، دارود المل د چا کوئ؟ ایله واله د کوی نو. سهار مو ډاکټر صاحب راوستو
بیا مو ورته د برکلی حکیم صاحب راوست. ګل بانو ترور غریبه هم ته سهار راسه د نظر ماتي د پاره راغلی ده. دا مو هر څه حق کړی دي، خو ګوره د خدای د رسول د الله هم بر حق تا یو ختم د قرآن شریف د ماسپښین د مانځنه پس وکې چې دا بلاګان ناګهانه خدای پاک پشا کاندي. بیګاله د جمعې شپه ده، جمعات ته تیل یوسئ او د ماښام د مانځنه پس 15 پاوه شیریني د هلک د سر صدقه کې. د او توکو خیرات هم غوره دی. و بلاګانې رفع شي او د جمعې شریفې پر ورځ یو چیلې د مریض د سر خیرات کوي. خانم جان خور مولا صاحب ډیره ښه خبره وکړه. د دې داروګانو نه خو مې دا خیر خیرات او صدقه ډیره خوښه ده. د ډاکټرانو طبیبانو خېټه نه ډکیږي. خیرات د هر څه نه ښه وي. ګوره که د خدای په درګاه کې قبول شي او دا پاک ماشوم خدای د دغه رنځ نه خلاص کړي. ګلبانو ترور ښه وایي، نظر ماتول هم ډیر غوره وي. نظر حق دی. زه به ورته که خیر وي د نظر تعویض راولیږم او تاسو خپله ټونه وکې. که خدای ته منظوره وي د هلک تبه به وشلیږي. ملا صاحب خدای دې در سره ښه شي. که خیر وي ختم او خیرات دواړه به وکړو. که چېرته فرښتې د چا په خولې امین ووایي او زما به چوړې جوړ شي. خدای به خیر کی، خدای به خیر کی. خیرات صدقه ډیر غوره سیز دی. ښه ده زه اوس ځم، د ماسپښین د مانځه وخت دی، بیا به څه وخت پېښه وکړم. ګلبانو ترور پتا مې ډیر نا وخته دا لک نظر مات کا کور کې بم درته ډیر کار پروتي. یا خوري دې خدای روح کی زما کار بکیږي. او د وډیرانو خزله مې د ځان سره راوړې ده. یو توره کټوي راکا، یو موټي قدر سپیلنی او یو 2 مرچکی او پوټي خوره او یو کټوي کې د شړشمو تیل او پوندانه. چنیاړې کې خوري هر څه تیار پراته دي. دا د رامې وړل دوران شاه ګل مې د تیلو په دې کټوي کې لږ شان وګوره. دغه شان بچی مې اوس که خدای کړي تبه به مې د بچي نه لاړه شي. په خوله دې برکت شه یا خدایا، ته به بچي باندې خپل فضل وکړي. د منګینه مې خانک کې اوبه واچولې، اوس د بچي نظر ماتوم. ګوره ګل مې په کټوي کې د اور د سرو لمبو ته ګوره. وی یا خوري تا خو په رښتیا نظر دی. ته وګوره کنه کټوي څنګه د خانک نو براخ کلی. هلک چا د نظر کړی دی، نور هیڅ بلا نه ده. نظر دی نظر. وی ته سترګې یې وچوه سما به چوړې د نظر کولو. وی خوري تا خو رښتیا نظر والی دی. اوس په یې نظر مات کم خوري یریږه ما. نظر مات نظر مات د لویو د وړو د ښځو د سړو د تورې کټوې په ټپ ټپ نظر ماتوم. د زړو د وړو د ځوانانو د پیریانو د چارپایو د دیوانو نظر مات نظر مات. د خپل د پردي د تور د سپینکی د خړو د برګي نظر مات نظر مات. ګلبانو ترور دا سپیلنیم ورته لوګېږه. لوګي کوم خوري دی خوره تو ګوره سنگاپور سپین ګل شوا. نظر دی نظر خوري نور اسم نشتا. نظر دی نظر پدیلک. د خلکو سترګې خدای اوچوه چې د چا سپیرو بدمخ نظر مې زوی وخوړو. یا خوري د خلکو سترګې کاڼي چي. نظر دی نظر ته به مه به ایسته نشته. د لوګي یې مه وجنه الوا په خکه چې ګرمه ګرمه وخوري جک جوړ بشي. په تبه کې چې بني آدم قوت قایم وي نو ښه وي چې یو تبه شي او بله لوګه. بني آدم خو د لادو بادو پروزي. ښه ده خورې
زوز زم خدای دې بچوړې بې وټه بې نقصانه جګ جوړ کا. یا به مالا ډوډۍ او حلوا زاړه پینس کم. جاړه مه زویا، دغه دې در لارالم بېګا دې ترور د مړو شپه کړې وه، مونږ ته یې پکې برخه رالېږلې وه. په ما دې ګپه حرام شي، زړه مې بند دی، خواته مې هېڅ نه کېږي. ستا به پکې نصیب و وارو که چې د لې راوالم. خدای دې ملشه زویا، خدای دې ملشه. زر راوړه زر، یا به ډېر وږیم که نه. یا لویه ځوانه په نیکۍ را مدد شي، 11 دې را باندې. خدای ته سوال وکړه چې زما بچوړې روغ شي. واه به دا نور لرې که، بس دی موړ شم. لرې به کم زویا، ته یو لازه ارام وکړه، ته ډېرې مودې وږې وې، اوس به په مړه خېټه خوب وکړې. هغه د ګلبانو ترور بیا راغله. راځه راځه ګلبانو ترور په خیر رالی، راځه. خورې حلوا دې وله پخه کړله، دا خو دې ډېر خو کړل چې هلک دې په ګېډه موړ که. ما درته نه وي چې ته به نه ده نظر دې نظر. چې ګېډې ته څه ورغلل نو لږ شانې سترګې پټې شوې. پر کالی وړې د خورې خبرې لږې رو رو کوه. یا خدای شکر چې په آرام شو. بس اوس خورې وار مه خطا کوه، که خدای کړي او خیر وي چې 3 ځله یې په توره کټوې او د 2 ډېرانو په خزله نظر مات شو، نو مرض به یې په شا شي. دا ټول د نظر کار دی. او که نه خورې ګوره کټوې څنګه اوبه راښکلې، سپېلني څنګه لمبه شو او خورې څنګه ګل شوه. یا به وای په ګېډه کې مې درد دی که نه، مړ شم که نه. یا الله خیر، مړه مه شې زویا، چېرته په خوب کې خو نه یارېدې؟ وای نه که نه، په ویښه درته ویم، په ګېډه کې مې سخت درد شو که نه. وای که نه، وای مړ مه شې زویا، دشمنان دې مړه شه، یا خلکه غرقه شومه، یا خدایه ما والا ګلبانو شنډه شوې. وای مړ شم که نه. یا به ساه مې خېږي که نه. ساه دې د دشمنانو وخېجه، ستا بلا والمه خدایا، یا خدایا مې راته شمه، یا الله خیر کې زوی مې لاړو. اوه مړ شم که نه. وای څه چلو کوم. یا خورې چړړه وګوره، چړړه د هلک سلګې دي سلګې. یا الله توبه، سترګې یې روانې لاړې. زنه وله تړه زنه، یا په سترګو ورته لاس کېده، په سترګو، هسې نه چې سترګې یې غړېدلې پاتې شي. په مرګ یې مه بدرنګوه که نه خورې. توبه خورې څنګه بده برخه دې ده. یا خورې غرقه شومه، وای بچیا به دې چاته پرېښوده. یا الله ما واخلې،
یا خدایه د زوینه سپیلنې شمه وای زویه ته خو لاړې زه د چا ته پرېښودمه خدایه دا ژوند به زه د دې بچي نه بغیر څنګه تېرومه